د بېنظیره روپۍ چې موږ چک کوو نو د هغې لپاره موږ یو ویب سایټ استعمالو چې هغه 8171 دی. نو 8171 کم ویب پورټل چې دی هغه اپډیټ شوی دی. نو تاسو په هغې باندې خپل هر سره چې دی دا اوس تاسو چک کولی شئ. تاسو ته به اوس هلته کې چې دی نوی سټیټس چې دی دا به شو کېږي. په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم ځکه زیاتر کسان د دغې نه نه دي خبر او هغو خپل سټیټس نه دی کتلی. که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي سبا ورځې تاسو ته مشکله چې دا جوړېدی شي ځکه چې اوس تاسو لاړ شئ او تاسو خپل سټیټس چې دی دا وګورئ. داسې نه چې تاسو له ټایم درکړی او تاسو د هغه ټایم نه ور واوړېدل نو په راتلونکي وخت کې چې دی تاسو ته بیا روپۍ چې دي دا نشي میلاوېدلی. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره نو تاسو ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي. نو بېنظیره روپۍ چې دي دا موږ کله چک کوو نو موږ ځو دغه ته 8171 کم ویب سایټ چې دی هغه موږ سرچ کړو نو د هغې په تور باندې موږ چک کولی شو. ګوګل ته به لاړ شئ. په ګوګل کې به ولیکئ 81 او 71 چې دی دا به ولیکئ لکه 8171 چې دی دا به سرچ کوئ نو اولنی ویب سایټ به راته راشي. اولنی ویب سایټ به راته راشي چې په هغې یو زور وکړو نو هلته کې تاسو له 2 خانې درکړي. په یو خانه کې چې دی تاسو به د خپل شناخت کارت نمبر ولیکئ او په لاندنۍ خانه کې هلته کې یو کوډ چې دی دا تاسو ته شو کېږي. کوډ د هرې پیرې سره جدا جدا وي. نو هغه کوډ چې دی دا به تاسو هلته ولیکئ. چې هغه یې ولیکلو نو معلوم کرې لیکلی. په معلوم کرې باندې چې کله تاسو زور وکئ نو ډایرکټ ستاسو سټیټس چې دی دا تاسو ته شو شي. چې تاسو ته شو شي نو په هغې کې تاسو ته لیکلی چې تاسو د پروګرام دپاره اهلې جو تاسو اهلې او تاسو ته په راتلونکي وخت کې چې دی روپۍ میلاویږي. په هغې کې خصفه لیکلي. دغه شان د ځینې کسان چې دی اوس سیمانو د سیمانو مسله ده. نو ځینې کسان ته وایي ته د ویلټ سیم دپاره اهلې نو کم کسان ته چې اهل لیکلی نو هغه دې لاړ شي او خپل ویلټ سیم چې دی دا دې راواخلي. ځینې کسانو لینکلی نه وي لکه سیم یې راغستی خو لینک شوی نه وي لکه د هغو د اکاونټ سره نه یو ځای شوی. نو کومو کسانو چې نه یو ځای شوی نو هغه ته بیا هم دغه لیکل چې دي دا به راځي. او ځینې کسانو ته هلته لیکلی وایي ستاسو سیم چې دی دا جاري شوی دی. چې جاري شوی ورته لیکلی نو دا بیا د هغو د اکاونټ سره چې دی سیم چې دی دا لینک شوی. خو په دې کې ځینې زاړه کسان دي. زاړه کسان دي د دې نه مخکې موږ تاسو ته هم ویلي دي چې کوم زاړه کسان دي نو هغه به هر 3 کاله پس چې دی هغه به رجسټریشن کوي. چې 3 کاله پس رجسټریشن کوي نو تاسو لاړ شئ په دغې باندې خپل هر سره چک کوئ چې که ستاسو 3 کاله پوره شوي نو هلته کې به تاسو له تاریخ درکړی چې پلاني تاریخ نه چې دی تاسو وروسته رجسټریشن وکړئ. که تاسو رجسټریشن ونه کړو نو ستاسو روپۍ چې دي دا به په راتلونکي وخت کې چې دی دا به بندېږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي. نوي کسان دي هغو هم رجسټریشن کړی دی. نو چې هغو رجسټریشن کړی دی هغه په انتظار ناست دي چې موږ به د دې روپو لپاره ایل شو موږ ته به دا روپۍ میلاو شي. تاسو هم لاړ شئ او په دغې باندې خپل اهلیت چې دی دا چک کوئ. په 8171 باندې چې دی هلته خپل اهلیت چک کوئ. که طریقه نه درځي نو تاسو په دې کې ویډیو باندې چې دی کمنټس کولی شئ. زه به درته په هغې باندې چې دی جدا ویډیو جوړه کړم. خو نور هم دغه طریقه ده څنګه چې مې درته په خوله ووایي چې 8171 یې ولېږلو ویب سایټ چې دی به تاسو ته راشي په هغې کې خپل هر سره چې دی دا چک کولی شئ. خو کوم سکرین شاټ درته راغی سکرین شاټ چې دی تاسو موږ ته رالېږلی هم شئ. نو تاسو به داسې چل وکئ چې هلته کې به خپل اهلیت چې دی دا به چک کوئ. که تاسو اهل یې نو تاسو ته به روپۍ میلاویږي. که تاسو ته هلته بیا تاریخ درکړی نو تاسو به بیا صبر کوئ او په هغه تاریخ باندې به ځئ نو رجسټریشن به کوئ. کم کسان چې نوی رجسټریشن وکړي او هغه اهل نه شي نو هغه به 2 کاله پس چې دی هغه به رجسټریشن کوي. کم چې اهل وي نو هغه به 3 کاله پس کوي. لکه 3 کاله به دې ته روپۍ میلاویږي او 3 کاله پس چې دی دې به رجسټریشن کوي. اوس لاړ شئ او په 8171 باندې خپل هر سره چک کوئ ځکه چې 8171 ویب پورټل چې دی هغه اپډیټ شوی دی.